د اوګو په خېټ کور کې مشته په اوګي چې روټه درکه نه لګي هغه کرم ټلویزیون په ټي وي باندې درتا قرآن راش اب بلا خبره ده چې بعض خلق بند کی چې بند کی یاره دا سبق واسطه راشده دا هم اتمام حجت کیږي پر ریڈیو باندې درس قرآن راش دام اتمام حجت کیږي چې سبا ته داو نه وي چې یا الله ستا د کتاب आवाज ما اورېدل نه چې دا باندې دی ورکش کدا بانم جوړه کی چې ما اورېدلی نو خپ دې لاسونو دې څکړي او په دې سترګو دې څکاته په دې غوګونو دې څا اورېدو په دې خپو به کم طرف ته ګرځې دي دا باندې به مرکه کی ګوان در باندې لارم سړی بدا سخی طرف ته او ګس طرف ته وګوري چې څوک گواه خو نشته چې په ما گوايو څوک بنئ نو تب چالاکیو کی چې یا الله څوک دی په ما گواه اسی دې رانی ولې نو الله به څه چلو کی یوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم پخلا بدل مور واما خلا بده بند کم او لاس ته بده ویم چې وایا پتاي څکړي دا ستاله سونه به اختیار پتا غوان لا سونه بده خبري شروع کی تب په دې لاسونو چکونه ولګي چې ته خو زما لاس ونه په ما څنګه غواش نو دا یو لاس به تر دې ځای پورې اوخره چې دا اوخره په دې بل بشورو شي چې دا خلاصې دا بل به بیا در تر ټکېدلې سترګو ته بدی وای وای غوګونه دي وای سیدر باندې اورېده زمون غوګونه ساوري خپې کم طرف ته بده در باندې ګرځېدو بے اختیار نو ستا ټول بدن به پتا هر ایسا گواہی وای لار بده کم قاعده تختی نو عرض میں داو چې تقدیر داده چې هر انسان ته الله د خپل اراده اختیار ورکړي د دغه خدا چې کپ سملار زی او کپ کاغذ نن د پاکستان قوم د قوم سملار پرېخدا او په کګولارو روان دي نو انجامونه به درته ار جمعه که خیری خیم کجوندیو درته به خیم چې ابل اورځ یو سړی په مخرانه مال څه چل دی الکه تیز تیز رواني ول چیف منسٹر صاحب وخته څه ضروری خبره مال خان مال تیز منډه وا ولنه چې څه ضروری خبره تاسو څه ضروری خبره په دې ملک چرته ضروری خبره مشته په دې ټول ملک په دې ملک داسې کفرم چرته پاتې شو چې هغه د ملک متعلق په ضروری خبرو پويږي داسې سرم چرته پاتې شو داسې خلق پاتې شو ملک خوص هغه خلقو ته پلاس کې پروت دی دا هغه خلقو په سر باندې سور دی چې امون واړو لوبه بم چې کولې نو پټ پټونی د پارا بم یو پکې غل جوړولو کنه الکان مبدا سے قطار باندې ودرولو چې اخیری ټکه به پچاراغو نو اب غالو بیا دا به تاسو ته یادي ارو نخرونه وتی
نو اوس دا ملک هغه شی مونږ به وی چې اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی او پکې ناسته درخانه سر غوړول او توتی ورته تړلې توتی په وبوټیټ علی شرنګ دبلای او د اوسپنې ګولای دغه سړی بغل شو چې بچا باخیری ټکرا اوس خواکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی دی او پکې ناسته درخانه ده هر سحر ټوله دنیا د درخانه تماشا کوي چې اوس خو په دې قهر دا ټول ملک اخته دی نو مال په دې ملک کې داسې سرم چرته پاتې دی چې هغه په ضروری خبره پوهیږي یا ضروریات پیژني په دې ملک کې داسې پاتې دي د دې ملک خو اره خبره دروغ ده اره خبره په دې ملک کې تاسو وکړه یو پوسټر چاپ شوی و چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ لیدلے ہمارا عزم غربت کا خاتمہ نو عزیزانو ہمارا عزم داد انسان وینا دا نو دا غریب نا غربت ختمول داد انسان دا وس شے دے انسانی کولش یو سڑے چی اللہ پاک غریب کی نو آغا انسان مالدار کولش سو پوری چی اللہ نہیں کرنی نو ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ابل اورز مولید په دې بازار کې سړی ګرځېدو چې سبال تلې راوړی تلې پیژنې دا کنډې نو چابړو والا او ځان سره هغه د اوسپنې پزمکه چې پرتای کنه داس او چا دا مالوچ چې پومبي چې په تلی هغه لوی داسې بلاګانی پوګه کړی الکه څه چل دی ول تلی غوختی دی ټول نو هر تله د چابړی والا تله 35 روپے جرمانہ کړی دا او د دکاندار تله 45 روپے نو ہمارا عزم غربت کا خاتمہ مال د بنی آدم او سرمنی خو پریدا په اوس پنوم اوس سرمنی وستل را اوس پن تاسو بدزان تماشې کوي که خدای ته منظور وا مونږ مليان یورا تاسو به غټي او مونږ به سټو مرګ نه بچ کې دی نشي او چې تمر شي زما غوا بلنګيږي مونږ ته سوکسنی شي زور به تعالی درځي د زندګۍ د زمکه په تاریخ کې وګوره د زمکه په تاریخ کې یو حکومت هم تلی نه دی وړي او نه تلی جرمانه کړی دوی په اوسپنوم شروع کړه ولی پهل کمیټای کې پیسې نشته دا بل ورسره نو دا دکاندارانو ودا سي چلو شمال ډیر خوش الحمدلله 4 سیخ در کې نه نوزي د بجلیګر مولاړه بترکور کی دا تاسو کړی دا تاسو کړی مونږ څنګه مونږ سوارلا سوا کال وش دا قوم نه دی چې یو لک سلیری زره پیغمبران یو پیغمبر ته روغړتل نه دی یو پیغمبر د دې قوم د لاس نو داغه قوم دی چې تو ورته وای چې دا غړنګ دی دی ورته وای دغه دی ور ټوپ مې کو ته خو زمات څوک اوس چلان دلار شي اور بیگ دماغ شي واه چې نو زمات څه
نو اسی دی پورې مې چې علماو نه مراد ګوره دغه خلق دی. امام مالک بادشاہ سره په یو مسله ونختو، یو مسله ده او بادشاہ سره په ونختو چې قرآن قدیم دی که حادث دی. امام مالک ته وی چې دلته ولیکه چې قرآن حادث دی. اوس حادث او قدیم په دې دا طالبان پوهیږي، منطقي مسله ده. امام مالک وی چې قرآن په اعتبار د نقص سره حادث دی او په اعتبار د دې چې د خدای کلام دی نو قدیم دی، لیکن د خدای کلام دی د نقش تم ز حادث نه وایم چې بیا ادبی ونشي چرته، د نقش تم نه وایم چې دا حادث دی چې بیا ادبی ونشي. بادشاہ ویل لیکه بیا ویل نه لیکم، ویل ویني سي ویني و لاسونه ورته رستو تړل او په دې وګو باندې پکوړو والو، پکوړو چې والو نو دا دواړي وګي ماتې شوې، چې ماتې شوې نو ماتې جوړې شوې نو امام مالک به بیا چې مونږ کولو نو لاسونه به داسې تړلې نه شو، زوړن لاسونه به نه. بعض راویانو چې امام مالک نه روایت کړي دي نو هغه دالی کلی چې د امام مالک مذهب داو چې لاسونه زوړن نيسي په مازه کې، حالانکه داغه مذهب دانو هغه د وګي ماتې وینو لاسونه به تړلې نشو زکه به زوړن نیولي. دا امام مالک